नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अवफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अन्आम इल्ला मा غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم سورة المائدة بقم پارا اولنی آیات نزل یہ سورة المائدة ذکری پدی صورت کی عیسیٰ علیہ السلام قوم تا چکم دسترخوان راغلو دخبرانو دہاوی ذکر دی نو پدی بنا دبی صورت نم صورت المائدہ مائدہ دسترخوان اور عیسیٰ علیہ السلام قوم تا دخبرانو دسترخوان راغلو دہاوی ذکر دی صورت المائدہ دا صورت مدنی صورت دی نبی علیہ السلام دا ہجرت نبات نازل شوید پہ اعتبار دا ترتیب یہ قرآنی سرا پنزم دی او دا نزول پا لحاظ سرا دا صورت یوسل دولسم نمبر نازل دا صورت کل پا مدینہ منورہ کے نازل شوید البتہ دا دی صورت اخیرنی آیت بدی صورت کی ابتدا کے لیے اليوم اکملت لکم دینکم دا پا مکہ مکرمہ کی دا حجت الوداع پا مقبان دی اللہ نازل کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ دا صورت مدہ سوام کے نازل شو کہ نبی علیہ السلام پا مکرمہ باندے ناس وحی شروع شو دا وحی دم رضیات بوجو جابو خکین آسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی دا سورلین کس شو او دا صورت نبی علیہ السلام باندے نازل شو ظاہرات دا معلومی کی چدا سفر دا نبی علیہ السلام دا حج سفر چدا دا نبی علیہ السلام دا حجرت لسم کا اور نبی علیہ السلام تو دنیا نا تطلوق کا باقال مانددہ صورت نازل شروع تدی صورت نازل دون بعد نبی علیہ السلام تقریباً اتیار وزی واندیو اور بیا وفات شروع دا صورت دا زندگی اخیرنو صورت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ قرآن کریم کی احکامات پر لحاظ سے اخیرنی صورت داری اور قرآن کی احکامات جو پکر صورت کے نازل شوی دی اخیرنی صورت داری کی دا صورت تو نبی علیہ السلام دا زندگی دا دنیا دا ختم دو پکال دا صورت اللہ پاک نازل کر دا صورت المائدہ بدی کی شپاڑس رکوعات دی او یوسل شل آیت دا دی صورت دمر کی صورت سرا ربط و مناسبت دار چی بمر کی صورت کی حقوق العباد ذکر شو دمر کی صورت آخرہ کی دا بندگان حقوق جہاں دا کلالا دا میراث مسئلہ ذکر شو او دی صورت میں شروع کی حقوق العباد ذکر کی چتاسو چا سرا معاملہ کڑی بھی معاہدہ مکڑی بھی عقد مکڑی بھی وعدہ مکڑی وعدہ اور سرسرتا ورس دادا بندہ حق چتا یو مسلمان سرا وعدہ مکڑا دا وعدہ بسر ترسے دا قرآن دی آیتنا اولنی آیتنا اللہ پاک دا ذکر اوفو بالعقود
وعدې پوره کړي. نو وعدې پوره کول دا د مسلمان کار او د وعدو ماتول نبی علیہ السلام فرمایي دا کار د منافق دی. وعده به مسلمان سر ته رسوي تر دې چې هر قسم حال راځي په وعده به سر ته رسوي. نو مخکې صورت کې د حقوق العباد او د دې صورت په شروع کې حقوق العباد ذکر شو. یا د سورۃ النساء په شروع کې حقوق العباد ذکر شو چې د میراث مسله او د یتیمانو حقوق او د دې صورت په شروع کې د بندګانو حقوق ذکر کیږي چې تاسو بندګان خپل حقونه ورکړئ. د دې صورت د شروع د مخکې صورت د شروع سره ربط نو مناسبت واضح دی. او یا مخکې صورت آخره کې د سورۃ المائده په آخره کې د مؤمنانو کامیابی ذکر شو. سورۃ النساء په آخره کې او د دې سورۃ المائده په آخره کې به هم د مؤمنانو کامیابی الله پاک ذکر کوي چې مؤمنان کامیاب دي. د اول سره ربط د اول د دې سورۃ د مخکې سورۃ د آخر سره او د مخکې سورۃ د آخر او د دې سورۃ د آخر خپل تذکرہ او مناسبت واضح دی. دا سورۃ اهم سورۃ احکامات او لحاظ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ د یمن گورنر جوړ یمن بادشاہ ناغته دا صورت شروع کې ولیکو چې په دې صورت باندې عمل کوا. یمن گورنر وته د قران صورت ذکر کې چې په دې عمل کوا. او بادشاہان مسلمانان نن سبا غریبانان داسې چې موږ د سم نه وو. نبی علیہ السلام چې صحابي لګنا سړی لګل چې قران صورت ورته چې دې باندې عمل کوا. نن سبا بادشاہان براینا مسلمانان هغه مونږ د داس نو ورته نور حقوق پسو ا د دین څخه فکر کوي د مسلمان څخه فکر کوي د غریبانو څخه فکر کوي د مسلمانانو د پاک وطن د قربانو څخه فکر کوي. خپل د دنیا مزه چرچي الله دې رحم وکړي. نو دا سورۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر ابن حزم رضی اللہ عنہ کو مشهور او لیکل چې په دې باندې عمل نو الله جل شانه کړی. اوس د سورۃ په اولنی آیت کې د وعدې ذکر د چې تاسو وعدې او عقد سره ورسئ. نو عقود بیا دوه قسم دي. یو عقود د بندگانو چې په تفسیر احمد علی لاهوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي چې په دې سورۃ کې د دواړو حقوقو ذکر عقود بالخالق ذکر او عقود بالمخلوق ذکر. الله سره چې کوم وعده کړی دا عام پوره کړ. الله سره موږ او تاسو ټول وعده کړی په عالم ارواح کې چې زموږ رب یو الله ټول انسانانو کړی. مسلمانان باغی باندې روان دي او کافرانو وعده پریخي هغه خدای نه مني. او بین حقوق بالمخلوق دي دا د مخلوق سره کوم معاملات کوم معاهدات کوم وعده کوم عقد کړی نه هغه سره تم ورسره. نو قرآن کو جامع کتاب دی لږ الفاظ او ذخیره پکې ډېر. نو دلته توي اوفو بالعقود. استاد د دنیا چې څومره معاهدې دي هغه ټولې پکې راځي. کاغه د دین معاهدې کاغه د دنیا دي کاغه د مسلمان سره دي کاغه د کافر سره دي کاغه د مخلوق سره دي کاغه د خالق سره دي هغه ټولې معاهدې تاسو پوره کړئ. او بیا الله جل شانه د حلال او سارو ذکر کوي چې کوم پتا سو باندې حلال دي او کوم څه چې پتا سو باندې لستل شي حرام. نو مخکې ذکر شو په يهوديانو باندې ګناه د وجه حلال ساروي حرام شي. الله پاک فرمایي چې تاسو باندې داسې نه کوما کوم کې چې تاسو نقصان دي پیدا پکې نه تا حرام یا پکې تاسو د دین نقصان دی یا د دنیا جسمانی یا روحانی آپ تاسو حرام دي نو د ګناه د وجه پتا سو باندې حلال څه حراموم نه. البته بعض شیونه تاسو باندې سبق د فار بند کړ لکه مثال په حالت
احرام کی جائز کار کول پتا سو بند احرام دیو تم اللہ دے منگو تاسو بیا حج عمرے د پاره بوزي چې احرام دیو تم ته اگر چې ښکار شوی ور هر سړی چې خپل پیر سره تعلق ساتي نه هغه تکیا لکه د تصریف او وکړه هغه ته ښکار پسې ګرځي هغه بل قانون لري ښکار شي کته مثال ښکار کې وایي احرام پړلې دي نو پتا پابندیو لګي د تخکار مکوا ځکه ستاسو احرام سوا په چې کله احرام ختم شو تاسو اجازه کې احرام نه علاوه تخکار بیا کول شي نور پتا سو باندې حلال شي نه ټول حلال نو الله جل شانه یا ایها الذین آمنوا اے مومنان اوفوا تاسو پورا کړئ د الله حکم اوفوا پورا کړئ بالعقود خپل وعده پورا کړئ مخلوق سره مکړي کوم پورا کړئ او که خالق سره مکړي کوم وعده پورا کړئ وعده کله کله داسې سړی چانه قرض پیسې والی یا طالب د په لسم تاریخ پیسې درکو دا پر وعده دا ضروري ده دا نه چې دوی وته په خولي وي تاسو ته وعده مسلمان خو د جبې نو مسلمان جبې ته چې تا یو سړی سره معامله او تا سره معاهده وکړه چې لکه تعالی دا پلانې شي په پلانې تاریخ درکو چې مسلمان خبره وسر ترسه او کنه دا شي نو حالات الله دې معفو کړي نن چې ټیندا کې بیا پټي وې زموږ وینرانه خپل حق واړي دا نن سبا ډېر کمزوري حال مسلمان نن ډېر بیکار شي قرآن کې چې سره اغلي دي مسلمان دا غي نه ډېر پاتې الله دې موږ تاسو په خپل وعدو ورکوونکي احلت لكم بهیمة الانعام حلال کړی شوی دي تاسو لپاره بهیمة الانعام چار پایا ساروي وامه هاګړ چیلې وغیرہ الا ما یتلا علیکم مگر غسجنا چې لستری چې پتا سو باندې چې راغې حرمت پتا سو بیانول شي په سورې انعام کې غیر محل الصیدین لحلال کار وانتم حرم حاضر چې تاسو په احرام کې کار حلال دي چې حرام مو ته تاسو پابندي ده ګناه نه حرام نه دي خو دې وخت احرام د خاطر تا لپاره فرض ان الله يحكم ما يريد بشك الله پاک حکم کوي دا وسه چې الله پاک واړي الله چې سوالي دا حکم کوي واخر الحمدلله